پاکستان چې په جبر د لادرکه کړی شو تنانو د قضیو د خواري لپاره جوړ کړی شوی د مرکزی کابینه ځانګړي کمیټه خپل کار پیل کړي او د کمیټه مشر د قانون مرکزی وزیر ښاغلی اعظم نذیر تاټ ویلي چې د کمیټه کار به د کاغذونو ترخه ده نه وي بلکې عملی نتیجې به مخې ته راوړي. سخت کال د مای په 13 نیټه د خیوات مرکزی حکومت د ځانګړي کمیټه جوړه کړې و. ټاکل شوی چې دا کمیټه به خپل سپارښتنې د مرکزی کابینه په وړاندې ږدي او د بحث روستو به د جبري لادرکو په اړه قامي تګلارې جوړوي. خو څه هم د لادرکه تنانو د حقوقو مبارزین د دې کمیټې خرکلې کوي خو قانون پوهان وایي تر څو چې اسټابلیشمنت ونه غواړي نو د لادرکه تنانو ستونزه د کمیټو د لارې نشي خوارېدلې. مطبوعاتي ریپورټونه وایي چې کمیټې په خپل غونډه کې دا پریکړه هم کړې ده چې د ستونزې د سنجیدګۍ په ترڅ کې به د دې غونډه اوس هر هفته رابلل کیږي. ټاکل شوی چې دا کمیټه به د ټول مکاتب فکر وړاندیزونه اوري او دې لړ کې به په صوبایي کچه هم تجاویز اخلي. کمیټه دا فیصله هم کړې چې پر روانه غونډه کې به پخوانی سېنیټر او د پیپلګون مرکزی ویان فرحت الله بابر او لادرکه تنانو د حقوقو د غیر دولتي تنظیم ډیفنس اف هیومن رائټس مشر امنه مسعود جنجوا ته هم د ګډون بلنه ورکوي. د ډیفنس اف هیومن رائټس چیرپرسن د کمیټې د کار د پیل ستاینه کړي او وایي چې غونډه ته به خپل وړاندیزونه ورکوي. میرمن امنه مسعود جنجوا بیا وایي حکومت فوج او عدالت درې واړه یو ځای کېني نو په هر حال کې د لادرکه تنانو ستونزه خوارېدی شي. په جبري توګه د لادرکه کړی شو تنانو د ستونزې د خواري لپاره دی حکومتي کمیټې خپل کار په داسې حال کې پیل کړي چې 13 ورځ اسلام آباد های کورټ په زور د لادرکه تنانو د لټون لپاره جوړ کمیټې کمیشن ناکامه ګرځولې او مشر قاضي عطا من الله ویلي وو چې کمیشن د خلکو په زور د اوچتولو پیو کې د ککړو تنانو په ضد کاروي کولو کې هم پات راغلي دي. دا په داسې حال کې چې پاکستان کې د لادرکه بلوچستانو پښتنو خپل خپلوان لوګدي مدیر راسي د اسلام آباد په ګډون د خیوات په لویو خارونو کې احتجاجونه کوي او حکومت غواړي چې لادرکه تنان دې پیدا کړي. فوج دریز لري چې کېدی شي لادرکه بلوچستان د بلتون پالو وسلوالو ډلو په لیکو کې شامل شي وي یا د قانون نافذ کوونکو ادارو سره په انخطو کې وجل شي وي او یا افغانستان ته اوختي وي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند تیر حکومت د دې ستونزې د بشپړ خواري په موخه تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان د قومي اسمبلی څخه یو داسې قانوني مسوده هم منظور کړې و چې پکې د چا په جبر لادرکه کول جرم ګرځول شوی خو بیا وروسته دغه څه مثبت نتیجې مخې ته رانغلې. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400